السلام علیکم دوستانو. نن سی ویډیو د هر کور ضرورت ده. هغه ورونه سي بیا اولادي لري طرح طرح دوايان استعمالي اثر په نه کوي سپرم جګ نزي یا څوک مردانه کمزورتیا لري یا د سیورونه سي راتلون کې ورځو کې ودونه درې میاشتې څلور میاشتې بعد وایي چې د غذا موږ دوه سي موږ وخورو او موږ د مردانه طاقت یې بحاله سي ان شاء الله. زنن دسه ټوټکا درته خیمه ایتاسو مخامخ طبي جوړ سي ان شاء الله. دعا ورته کوي ایتاسو منی مواد پیداوار بم کوي منی مواد به تاسو ټینګیم ایتاسو بیا اولادي سي تاسو هر رقم دوا خوري کوي یوناني یا ډاکټري سره دا استعمال کوي په یو میاشت کې دنه رزلټ درکې کړي لاره بیا خپل ټیسټ وکړي ډیرونه په دې رنځ اخته دوايان خوري بالکل سپارم نزي مخ کې سره د زخم دوايان استعمالي او ډاکټري دوايان خوري بالکل تخمه برزینه راش نه کوي هغه په جسم کې اعصابو کې خشکي پیدا شوی هر درجه خشکي لري ایوا دوام بیا اثر نه کوي ان شاء الله. چارمغز کتل دي اخروټ ورته وای دې د دوا جوړیږي او دا کشمش میوه بالکل بے ضرره غټ وړکای هر یو خزینه نارینه ټول استعمالوي سي یو لري جوړه کې استعمال کې دعا براته کوي او نن سبا هر سړی متلاشي وي تلاش کی چې د غذای څخه ضرر لري د موږ ملانه طاقت یعنی کې کوي کی او دینه بعد موږ ملانه کمزورتیا ختمه کی د منی موادو پیداوار کې پټوتا اصحاب ته جګر ته غټ ورسي نن د ټوټکر ته خیمه یو لري جوړه کې کور کې کی دی غټ وړکی ماشومان ته خزینه او ته خپل ټول خړلې سي ګډه الله رضای او بے ضرر وي زهر و نقصان به ضرر درړم بل هغه کسان شرطیه درته خیم چې کوم ورونه مایوس سوي او بیا ولادي مشکلي دوايان خوري هند ته تلی پاکستان ته بلوکیج یعنی کې وریکوسیل تو یا نه لري زخم نه لري او تخمه بیا بار نه دي 0% یا 10% تخمه لري د هغه لپاره نن د ابي حیات ته خیم ګډه الله رضا اول بچار ما واخلي خروړ ته ولا کتل چې عام ملاوي هغه سیزن دی ښا دا خروړ دي چار مغز د موږ دیوال هغه پرمات یاروله دا دوا ما سره نسته باید په خپل جوړ کړه تاسو کوم شي خیم دی الله رضا لپاره هم په دې چې کوم ملګرو د خپل جوړوم د دې ملګری یا د وخاین تاسو د خیمه دا تاسو باید په خپل جوړ کړئ طریقې د تخیمه او تاسو بیا اولادي نم وي راتلون کې څو ورځې کې ودونه تاسو په ځان شکی چې د ما تخمه ضعیف نه سپرم به کم نه وی خو ان شاء الله دومره سپرم او د ملي مواد پیداوار کې تاسو به حیران او پریشان شئ. اول بدا چار مغز واخلي اخروټ صحیح سو دوه طریقې ته ما اخروټ به واخلي دا 100 ګرام واخلي یا 200 ګرام تاسو خپل خپل ما صدا کوي وافر مقدار کې تازه اخلي بازار بناخلي 200 ګرام بدا چار مغز واخلي سپین کړه چار مغز صحیح سو او دا کشمش میوه خط کشمش واخلي دا خوګه کشمش چې دا وګدا او کلانډه دانه مشکل نشته 200 ګرام باندې کشمش او 200 ګرام دا چار مغز او په دې کې بادام اوس ما سره بادام نه تاغله سپینې بادام 200 ګرام سره واخلي عام کوم بادام دی هغه مغز که تاسو چیرته داسې پوډر کولای شئ دا کتلای شئ دوه کاچوغې سارو مخام یو ګلاس شودو سره دا ما سره پوډر کړی تاریخ خو تاسو خپل د ملګرو لپاره تیار کړئ صحیح ده او که خوري هم داسې پوډر نه کیږي طریقه ته هم داسې پوډر کوي ما بیا لا صحیح رزلټ فائدہ درکړي چې شپې به کېدی ډوډۍ مو خوړه ډوډۍ نه 2 ساعته بعد یو بس صرف د شودو ګلاس را واخلي ښه خالص شیدي او دا چار مغز به تقریبا دومره را واخلي دا کتلای شئ وګورئ صحیح ده تقریبا د څلور چار مغز منځ کې چې مغز یې هغه براخلي څلور چار مغز وکړه صحیح ده دا تقریبا د 100 ګرام وزن جوړیږي دا چار مغز برا واخلي او کشمش دا میوه د تاسو جګر تازگی ورکړي زه هم شرطي یو خوري چې کوم تاسو ډاکټري دوا نه خوري اوس پرونه د جګ تخمم ضعیف وي ډاکټري دوا خوري سره دا استعمال کې به رزلټ ګوري او سره به دا کشمش واخلي کشمش بم 100 ګرام او دا چار مغز بم 100 ګرام او 10 ګرام بادام دا 10 ګرام بادام برا واخلي چې ډوډۍ مو خورله اخوري سیدا کنه اسانه چل درته خیم ماخام خو نه بده یو کې یو ګلاس شیدي 100 ګرام دا چار مغز بس پینکړي ورواچو دي شودو ته ورواچو صحیح سو بیا به 100 ګرام دا ورواچو دا کشمش صحیح ده او 10 ګرام بادام دي شودو ته ورواچو کیږي 2 غنټه بعد یعنی کې 2 ساعته بعد دا شیدې مر واخلي وی چې دا چار مغز په کې دا مخوري کشمش او بادام استعمال کوي سلوي خورز یو خوري دا د مری مواد دومره پیداوار کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولای یقین کوئ چې څومره دواګانې د تخیم په ډاکټري کې په یوناني کې هغه یو په سل چند د مری مواد پیداوار کوي الله رضا او بل هغه کسان تاسو کور کې ضعیف العمر وي بډاګان وي پټي کمزور وي اعصابي کمزوري یا جوړ نه کار کوي زیاتره خلک وایي ما جوړو او به ختمي شي مې کې ختم شوی هغه لپاره صرف 100 ګرام دا چار مغز 100 ګرام کشمش ممیز وچ کړی سیدا او 10 ګرام بادام یو ګلاس شودو کې شپیا چوي 2 ساعته بعد استعمالوي شیدې مچ کې او دا مواد مخوري لکه چار مغز او کشمش او غیره بادام د تاسو جسم جوړو سے کوم مثال ضعیفواله هغه ناراضي تاسو راتلون کې څو ورځې کې ودونه او تاسو باندې مواد کم وي راوځي نه لري ډېر ملګری شکایت کوي هغه ختمي بل هغه کسان چې د جګر چربي لري کولېسترول لري لکه کولېسترول د جګر چربي نه کې ټرایګلیسراید هغه استعمال کوي هغه ختمي کې د لارې د زړه تکلیف زړه طاقت کوي دا د نېچرل غذا تاسو ما دا څه کوو د ډېر کسان دا چې په فیسبوک نه خېږي په فعالیت نه پويږي 100 ګرام چار مغز 100 ګرام کشمش 10 ګرام بادام سپین کړي دا یو ګلاس شودو کې واچي 2 ساعته بعد ولړی او بس همداسي دا شیدې وچی کې چار مغز هم بس یو خوري او کشمش دا ټول شیدونه سلوي خورځ استعمال کوي یقین کوئ چې تاسو د مری موادو کترې مخکې لاس راوځي 15 شپاره به سره راوځي دومره ټینګ وي چې دغه به خراج هم نه کیږي دې دومره فائدې او فائدې بل د تاسو په جسم کې خشکي مزيبانو کله تاسو بلغم نه خراج کیږي کله میکروب کله پیدا کیږي چې موږ تاسو کله فاسد ماده په ځینې جسم کې ساري فی وجود نه دی هغه خراج نه کیږي البته موږ تاسو مثلا زخمی کیږي سپرم کمیږي دا تاسو استعمال کوي تاسو سپرم مخکې رش کوي او کوم
تاسو مثانه کې میکروب یا هم سره اخراج کی ختمي کړي الله رضا دوستانو موږ تاسو ته هر علاج الله رضا لپاره خو دا هر کور وسدا دا نه مشکل ده هر سړی اخیستل شي ارزانه به باندې سبا چارمغز ټوټل سپین کړي ما خیال ده 1500 روپے کیلو ده کشمش 200 روپے کیلو ده سی ویا دینه بعد بادام که زیات قیمت سي 1500 روپے کیلو ده تاسو دا یو کیلو واخلي 1500 روپے 200 روپے دي د تاسو درې میاشتو دا دوا جوړه شوی درې میاشتو لپاره تاسو بیغمه کړه الله رضا یو کسان ډیر پښتنه کې سعودي دوبۍ نه وراتون کې ورته ودون د چیو خور دا غذا استعمال کوي بیا تاسو خپل پټوته ګوري په درې مسالو رم ورځ به تاسو دا کابو کېږي نه کړه الله رضا خو وخت لري دوستانو السلام علیکم